حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير والله خلقكم پوری ویب دی خوانور نبایی زنن لگ تکنیمه اللہ رب العزت فرمائی فمن زین له سوء عمله آیا هغه څوک چې ډولې او ښایسته کړی شو هغه ته ناکاره عمل دغه فرآه حسنا نو دې ګڼي د خپل عمل لره ښه نو آیا دا سړی او هغه سړی چې هغه نیک عمل نیک پیژني او بد عمل پیژني او د نیک عمل او د بد عمل منځ کې تمیز او فرق کولی شي دا دواړه برابر دي قطعا د الله په نسبت باندې دا برابر نه دي او ځکه چې یو د الله په نسبت باندې کامیاب دی او بل د الله په نسبت باندې ناکام دی او د هغې وجه دا ده چې په د هدایت او د ګمراهۍ د دې دا دواړه د جانبه د الله نه دي د دې خالق الله دی او دا گمراهی او دا هدایت دا الله د حکمت مطابقی فإن الله يذل من يشاء یقینا الله گمراه کوي هغه چاله چې د الله خوښه شي بیلاری کی دا معنا ده د بیلاری کولو چې د سوء اختیار او د سوء قصد چې د یو ډېره ناکاره عقیده او ناکاره ارادي دي نو د هغې مطابق الله رب العزت د ګمراهۍ په لار روان او ویهدي من یشاء خی الله درست لار هغه چاته چې د الله خوښه شي د هغه د نیک اختیار او د نیک کسب په نتیجه کې الله هغه ته درست لار وښیي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات مبوزه خپل ځان یعنی مه هلاکوه خپل ځان علیهم په دې قوم ستا باندې چې ایمان نه راوړي حسرات د وجې د افسوسونو نه
چې هاي زما د قوم ولي ایمان رانه وړه. ان الله علیم بما یصنعون. قرآن مجید ته ګورله. یقینا الله پاک چې دی پوهه دی په هغې باندې چې دوی څه کوي. نو الله فرمایل افمن، نو دې کې د حمزه استفهامیه دی. آیا هغه څوک چې ډولې کړی شي هغه ته ناکار عمل دغه، نو دا زوینه مجهول صیغه ده، د دې هغه فاعل پټ دی. نو هغه مزین څوک دی؟ نو تخلیقا الله دی، ځکه دا زینت الله پیدا کړی دی. لیکن دا سببا څوک دی؟ ابلیس ملعون دی. نو اپمن زین له ای پمن زین له الشیطانو، هغه څوک چې ښایسته کي هغه ته شیطان سوء عمله، ناکار عمل ده، یعنی کوي ګناه او شیطان ورته په سترګو کې تی نیکي سازه کړې ده. او کوي دې لګې د ګناه. نو د دې ګناه کې چې کم خلک وردن نشي او د ګناه دا مخوالي، نو بیا دا ګناه ورته بده نه ښکاري، دا ګناه ورته بده نه ښکاري. نو فرآه حسنه، هغه خپل بد عمل چې دته شیطان ښایسته کړی دی هغه دته ډېره لویه نیکي ښکاري، او دا ډېر ښه په طبع کې دی زه په سمه لار روان یم. حالانکه شیطان ورته یو غلط شی ښایسته کړی دی، غلطه لارې ورته ښایسته کړې ده، غلطه معاملې ورته ښایسته کړې ده، دی په دې باندې نه پوهېږي. نو دا استفهام انکاري دی او دا مقابل غواړي. تقدیر دا دی چې آیا دا سړی په شان د هغه سړي دی چې هغه ته خپل نیک عمل ښکاره شوی دی او خپل بد عمل ورته بد عمل ښکاره کیږي، او دی د نیکۍ او د بدۍ په منځ کې تمیز کولی شي. دی بل سړي خو د نیکۍ او د بدۍ په منځ کې تمیز ختم شوی و، دی تمیز کولی شي. دا دواړه برابر دي؟ نه نه نه، دا د الله په نسبت باندې برابر نه دي. یو ګمراه دی او بل په هدایت باندې دی. یو د الله د رضا په لار روان دی، بل د الله د غصه کېدلو په لار باندې روان دی. دا دواړه یو شان نشي کېدی. او وجه اصل کې دا ده چې ګمراهي او هدایت دا دواړه د الله په لاس کې دي. خو الله هسې څوک نه ګمراه کوي، کله چې د هغه خپلې ارادې او خپل اختیار باندې هغه د ګناه لار علي، نو الله یې نه رامنې کوي. نو چې دا الله رامنې نه کړي، د دې نه تعبیر وشو چې دا الله ګمراه کړ. نور دا معنا نه ده الله څوک ګمراه کوي، نه، خو الله د ګمراهۍ لار هم ښودلې ده او د هدایت لار هم ښودلې ده. فالهمها فجورها وتقواها، الله هر نفس ته د هغه د تقوا لار هم ښودلې او د هغه د فجور او د ګناه لارې ورته هم ښودلې ده.
څنګه ورته ښودله چې دا دوه لارې دي، دا یو د نیکۍ لار ده او یو د بدۍ لار ده. انسانه یو جزئی اراده مې تاله درکړې ده چې په دې دواړو لارو کې په کم روانېږي، چې په کم روانېږي زه به دې نه رامنې کوم، ورځه پې. نو چې الله یې رامنې نه کړي د بدۍ نه، نو دې نه دا تعبیر وشي چې دا الله ګمراه کړ. پوهېږئ پرې؟ نو دا سوال ته نشي کولی چې الله ګمراه کړ، دی ګناهګار پسې شو. دی ګناهګار په خپله سوء اختیار او سوء اراده باندې دی، او هغه جزئی اراده الله د ده په اختیار کې ورکړې ده، د ده په اختیار کې چې دونه اختیار ده ته الله ورکړی دی چې ته په دې کې یو طرف انتخاب کولی شي د بدو د خو په دغې بې نیسي. فإن الله یضل، یقینا الله ګمراه کوي من هغه چاله چې د الله خوښه شي. ولی د ده د سوء اختیار او د سوء ارادې د وجې نه، او یهدي من یشاء، او خونه کوي الله پاک هغه چاته چې د الله خوښه شي. ولی د ده د نیک اختیار او د نیکو ارادو د وجې نه الله د تعاون کوي، الله د ته توفیق ورکوي، الله دې په درسته لار رواني. نو تاسو سمال چې دې کې استفهام انکاري دی، هغه جواب غواړي. نو تقدیر یې دا دی چې آیا دغه سړی چې هغه ته ناکار عمل ښایسته شوی دی، نو اینی هغه دې لره یو نیکي، نو دا په شان د هغه چا دی چې هغه د نیکۍ او د بدۍ په منځ کې بدي پیژني او نیکي پیژني، او د دواړو په منځ کې فرق او تمیز هم پیژني. دا دواړه برابر دي د الله په نسبت باندې؟ نه، دا نه دي برابر. بیا الله رب العزت پیغمبر ته وایي چې ستا د دونو کوششونو باوجود، ستا د جهد مسلسل باوجود، دا قوم قریش په راه راست نه راځي، او اقصې په هر درمۍ باندې او په عناد باندې او په حسد باندې لګیا دي. نو فلا تذهب نفسك علیهم، مه هلاکوه ته خپل ځان په دوی باندې او د دوی په خفګان باندې، حسرات افسوزونه ارمانونه، های چې زما دې قوم دا حق قبول کړی وی، زما دا قوم په حق باندې روان شوی وی، زما دا قوم په دې حق کې سرداران وی د قوم او د قومونو. ان الله علیم بما یصنعون، یقینا الله واقف دی په هغې چې دا خلک څه کوي. پیغمبره ته کلار شه، به دوی چې څه کوي زه ته خبر یم، او زما د خبردارۍ معنا دا ده چې زه په نیکۍ باندې بدلې ورکوم او په بدۍ باندې سزاګانې ورکوم بیا خلکو ته. والله الذي ارسل الرياح، الله غذات چې رالیږي بادونه، فتثیرو پس دا بادونه اوچتوي، سحابا ورځې لره، وریځې اوچتوي، دې وریځو له حرکت ورکي، او دا وریځې د سمندر نه چې د اوبو نه ډکې شي، دا اوبو ټانکۍ دي، دا وریځه د اوبو ټانکۍ ده، دا پر سمندر باندې باقاعده پرتی. یعنی ما دا یو جاز نه په خپله باندې پر سمندر روانو، نو ما ویل چې دا چېرته یو ډاګ دی او ګډې پې خلک سره یي، نو ما ته ملګري دا خو سمندر دی، او دا پر سمندر دا وریځې پرتې دي.
دا وریځې سمې په دې سمندر ملاستي دسې دا به تا ته ښکاري غومپکې غومپکې لوی لوی غرونه دا چې کله ډکې شي نو بس دا الله پې هوا را پرېږدي به دا هواګانې دا وریځ اوچته کړي چې اوچته کړي فسقناه الى بلد میتنا پس بوزو منگا دی وریځې لرا چې ډکه ده د باران نه الى بلد میتن یو کلي مړتا د کلي د مرګ معنا دا ده چې دا کلی اوچ شوی دی او سوکړه ده پې نو د موتها نه مراد یبسها دی فاحیا به الارض بعد موتها پس ژوندی کو منګه په دې باران ذکر خو مخکې نشته خو د وریځې ذکر شوی دی نو گویا کې باران پکې ضمنن ذکر شوی دی نو ضمني طور ورته ضمیر راجع شوی دی نو په احیا به په ژوندی کو منګه په دې باران باندې الارض ځمکه بعد موتها پس د اوچوبې د دې نه چې دا ځمکه اوچه شي او سوکړه شي کذالک النشور دقسې د یوې مسلې نه بلې ته ځو دقسې د خلکو دوباره را ژوندی کول دي داسې یو حدیث کې راځي یو صحابي تپوس وکړ یا رسول الله كيف الله الموتى كيف داسې الفاظ د حدیثو چې كيف الله يحيي الموتى الله به دا مړي په کم کیفیت باندې را ژوندي کوي نبی علیه السلام ورته ویل چې ته داسې په شړو په میرو باندې چېرته ګرځېدلی ویلا ویل چې ته راسې پرې شړو پرې میره لاړ شي او باران نه او دا ځمکه چې ته پې روانې دا بلکل شړی په دې کې د ډکي درک نه لګي په دې کې خاورې الوزي بیا چې کله پرې باران وشي او ته پې بیا راغلی چې بیا هغه څومره سرسبز او شاداب او ګلونه او شنه بوټي او یو داسې مزیدار منظر ورکوي وایي دا دې چېرته لیدلي یاره جوی دا خو مې لیدلي دي که وایي دقسې به الله رب العزت دا انسانان د دې ځمکې نه دقسې راپورته کړي نو بل حدیث کې راغلي دي چې کله الله مړي را ژوندي کول غواړي نو د عرش عظیم د لاندې نه به یو باران الله وکړي او بعضې مفسرینو ورسره دا خبره لیکلې ده چې هغه باران به د نطفې انساني په شکل باندې دا انساني نطفه نه ده چې د انسان تخلیق تی الله کوي منی چې ورته وایي د دې په شکل باندې وایي ها چې څنګه په دې ځمکه باندې را پریوځي دې ځمکې نه به دا انسانان د خریړو په شانتې راوخي داس نو کذالک النشور دقسې د دې اوچې ځمکې چې څنګه سرسبز او شاداب شوله او دوباره ژوندی شوله دقسې به دا انسانان دوباره ژوندي شي او د الله دربار کې به پیش شي من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا هغه څوک چې اراده کوي عزت مندۍ لره فلله العزة جمیعا پس یقینا عزت ټول د الله سره دی که د دنیا عزت دی او که د آخرت عزت دی دا ټول په ټول د الله سره دی ځکه چې د عزت مالک الله دی ځکه چې الله عزیز دی
نو ته به یو شی د هغه چا نه غواړې چې هغه یې مالکي او د هغه په لاس کې نو د عزت مالک هم الله دی او قبضه هم د الله سره ده اوس ته عزت ته چا نه غواړې نو همیشه د پاره ګمراه خلک منافقان خلک کافران او مشرکان خلک هغه د الله په ځای باندې عزت د بل شي نه غواړي هغه دا چې کافر او مشرک عزت په دې کې غواړي چې بوتان ونیسي غیر الله ته معبود وي او غیر الله ته معبود وایي په دې لپاره چې دا منګه د الله تعالی سره عزتمن کی دا منګه الله ته قریب کی وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى دې لپاره کوي دا د عزت لپاره کوي او زمونږ دا منافقان که په مدینه کې وو او که موجوده منافقان دي دوی عزت د کافر په دوستانه او تعلق کې لټوي چې د کافر سره یارانه او دوستانه ساده کړه نو په دنیا کې به عزتمند شي زورور به شي حالانکه دا خام خیال دی عزتونه ټول د الله سره دي نو چې عزتونه ټول د الله سره دي او مالک الله دی قبضدار الله دی نو دا عزتونه د الله نه غوښتل پکار دي من کان یرید العزت څوک چې اراده کوي عزت لرا دنیا کې چې زه دې باعزته او یو زورور یما نو فلله العزت جميعا پس یقینا خالص الله د پاره دی عزتونه ټول الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه خیجی دی اللہ تعالی تا کلمه پاکی والعمل الصالح او عمل صالح چده يرفعه پورتکی دی کلمو پاکو لرا دا کلمه پاکی والعمل الصالح يرفعه عمل صالح پورتکی اللہ دے لرا والعمل الصالح يرفعه عمل صالح پورتکی کلمی طیبی دے لرا درې ترجمه میں وکړې دي درې الکه دا تاسو د ګریمر په کتابونو کې هم د استادانو نه وایي دا نو کلمه طیب سدي لا اله الا الله دا کلمه طیبه ده ذکر الله دا کلمات طیبه دي دا الله ذکر او دارنګي د وعظ او د نصیحت خبري دام کلمه طیبه دي یعنی دا ته چې د دعوت کار کې او خلق د الله دین ته رابلي او خلق د الله په دین باندې پوهه کوي او خلق د الله دین ته په عمل باندې جوړوي دام کلمې طیبې دي او تلاوت القرآن درس القرآن دا کلمې پاکی دي نو اللہ تعالی تا کلمې پاکی خیجی پاکی کلمې اللہ تا خیجی اول عمل الصالح يرفعه نو دی کې یو خبره کوم
یا په دې یرفعو کې ضمیر کلمه طیبه ته راجع دی نو معنا دا ده چې دا کلمه په خپله باندې ماته وګورئ دا کلمات طیبه په خپله باندې د الله دربار ته په خپله خیږي خو د دې سره چې کوم عمل صالح ټچ شي نو دا کلمې طیبو په ذریعه باندې هغه الله ته هغه اعمال صالحه مرسي ځکه چې بغیر د ایمان نه عمل لیس بشیء دی چې ایمان نه وي نو عمل صالح څه کار نه کوي نو دا یو معنا شو نو په یرفعه کې مې ضمیر راجع که کلمه طیب ته ټیک شو دویمه ترجمه دا ده چې یرفعو کې ضمیر راجع دی الله ته نو معنا دا ده خیجی الله ته کلمې پاکې والعمل الصالح او دارنګې عمل صالح او نیک عمل چې دی یرفعه الله الله یې پورته کوي الله یې پورته کوي نو کلمې طیبې خپل الله ته خیجي او د دې رفع الله کوي ځان ته کوي او دریمه ترجمه دا ده چې دې عمل صالح ته ضمیر راجع دی نو معنا دا شو والعمل الصالح يرفع او دا هو ضمیر کلمه طیب ته راجع دی والعمل الصالح يرفعه عمل صالح پورته کوي دې کلمو طیبو لره د الله دربار ته ځکه چې دا ایمان اله د کار دی چې د سره عمل صالح ټچي دا درې واړه ترجمې مفسرینو کړي دي دا ځان څه یادې کړئ والذین یمکرون السیئات کسان چې تدبیرونه کوي ناکاره لهم عذاب شدید د دوی دپاره عذاب سخت دی ومکر اولئک هو یبور او تدبیرونه د دې کسانو عمده هلاک دي او باطل دي بے حقیقت دي پوهیږئ دا کم خلق چې ناکاره تدبیرونه کوي هغه ناکاره تدبیرونه هلاک په دې دي چې هغه ناکاره تدبیرونه څوک کوي نو هغه الټا په هغه کوونکو باندې الله پاک مسلط کوي داسې ده لکه ځان له چې په خپله باندې د هلاکت سبب لټوي او په دې کې اشاره ده هغې ته چې مشرکان مکه په دارالندوه کې یو ځل اجلاس او میټینګ راوغوښته او ډېر لوی میټینګ و سربراهان او ملکان غټایټې پکې ټول راغوښتي او په دې موقع کې ابلیس هم راغی د شیخ نجدي په شکل باندې او په دې ور کې ورته ودرېده د هغې اسمبلي حال و د مکې والا و دارالندوه د جرګې کور نو په ور کې ودرېده هلکو زه راغلی یم شیخ نجدي یم د نجد نه راغلی یم ستاسو د میټینګ باره کې مې اورېدلي تاسو یو ډېر زبردست او ضروري میټینګ راغوښتی دی خو زه هله درنه نوځم او هله تاسو ته په دې کې شاملېږم چې زما خبرې ته څه کوئ زما خبره منئ ما نه هېڅ خبره به نه پټوئ نه جي راځه ستا خبره به منو تا نه خبره هم نه پټو مشرکانو هر څوک ځاته ملګري کول حبشیان هم ملګري کول ابلیس کېناست یو سړي وویلې چې داسې چل به وکړو
د دې خپلې علاقې نه به یې وشړو چې چېرته ځي هلته دې ځي. بس ابلیس پاسېد چې بئس الرای، ډېره غلطه رای پیش کړه دې سړي. زه بلکل د دې په حق کې نه یم. د ده د دې خولې دا خوږوالی درته معلوم دی چې دا کومې خوږې خبرې کوي دا محمد دا چې تاسو بار ته ولېږئ هلته به ځان له ملګري پیدا کړي او را به م وري او د دې مکې نه به م وباسي. خبره کې صحیح کوئ کافر بچي کلک به در پسې راولي. دا خبر رد شوه. دویم تجویز چا پیش کړو چې داسې وکئ چې قید کې به یې واچو. قید کې نو چې په قید کې به یې واچو نو بس پروت به په قید کې یې به په خپله پکې مړ شي. نو هغه چې په قید کې واچوي نو ته وله خوراک څښاک به وله ورکوې که نه ویل هغه به نه خرابوي چې کوم وله خوراک څښاک راوړي. او دویمه دا ده خطرناکه خبره چې د ده د دې ملګرو هغه ولوله او مینه او محبت تاسو ته معلوم دی. دا ملګري به یې راټول شي او د دغه حبس نه به یې نه ایستې وباسي. دا هم غلطه رای ده، دا درسته نه ده، زه نه منم ده. ابو جهل ملعون پاسېده او هغه یو رای پیش کړه چې داسې وکئ چې د عربو چې څونه قبیلې دي د هرې قبیلې نه دي یو جلد چوش چابک ځوان راپاسي او یو تیر توره په لاس تې راپاسي او دا دې ټول یو ځای شي دا هلکان او وردي شي او په یو ځل باندې دې خپلې تورې په هغه باندې راواچي او مړ دي. د دې بنو هاشمو دا وینه به په ټولو د قریشو په ټولو قبیلو کې خوره شي. د ټولو قبیلو مقابله بنو هاشم بیا نشي کولی. بس دیت ته به راضي شي او دیت به وله راجمع کو او دیت به وله ورکو او کیسه به خلاصه شي. بس ابلیس پاسې چې ډېره بهترینه رای ده دا د کوم ځوان چې پیش کړه دا زبردسته رای ده او زما هم ډېر څه رای ده چې د علاج مرګ دی، مرګ بس وجل غواړي. نو هغه د مرګ انتظام هغوی وکړو او دغه شپه وه د نبي علیه السلام د راوتلو د مکې معظمې نه او لاړل د پیغمبر خوا د کور نه چاپېره ودرېدل او نبی علیه الصلاة والسلام علي را پاسو جبریل راغل ته خوبونه کې ستا په خلاف سازش شوی دی وجنی دي پس نبی علیه السلام را پاسېد او علي را ته ویل راشه زما پرې بستره باندې سمله او نبی علیه السلام یو موټی شګې راواخیستې ویل چې شاهت الوجوه بدنما دي شي دا مردار مخونه او داسې چې ور ویشتلې که نه ټولو سترګې مه ګرې پیغمبر خواته لاړ. مشرکانو سترګې الهی زه هم په سترګو یې خو شګې پرېوتې هغې سترګې مه ګېوتې ایسته لاړ او هجرت وشو. بس نو دا مفسرین وایي چې دا هغې ته اشاره ده کومې ته والذین یمکرون السیئات هغه کسان چې کوي ناکاره تدبیرونه لهم عذاب شدید د دې دپاره سخت عذاب دی ومکر اولئک هو یبور او چل او تدبیر د دې کسانو مشرکانو عمده هلاک دی. څنګه هلاک شو او څنګه عذاب شدید ملاو شو؟ نو مفسرین وایي په بدر کې ملاو شو. دا قریشان الله د دې مکې نه وویستل او د بدر مقام ته ورسول او په بدر کې د مجاهدینو د لاس نه ووجلی شو او د کلیبي بدر کوی ته واچولی شو همیشه دپاره قید شو هلته.
دا هغه ناکاره تدبیرونو چې دوی د پیغمبر خدا د مرګ بندوبست کاو، الله رب العزت د دوی د مرګ بندوبست وکړو. او ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. دویم چلونه کول چلونه او الله هم تدبیر کوي او الله بهترین تدبیر کوونکی دی. د دوی تدبیر پوت شو او د الله تدبیر چې کوم دی بهرور شو، چې سره پاسه 80 کسان صنادید قریش ته مړه کړی شو په بدر کې، 80 مشران. دا د دې آیاتونو ترجمه وه. یو آیات د نورم دي خو زه به نور نشم ویلی نن. په دې کې یو څو خبرو ته اشاره راغله په دې آیاتونو کې. یو دا خبره چې التحذير من اتباع الهوا. په دې آیاتونو کې الله یره ورکړه د خواهشات نفسانیونه، چې تابعداري به د خپلو خواهشاتو نفسانیو نه کوئ او نه به د شیطان خبره منئ، نه به د شیطان خبره منئ. فإن ذلك يؤدي بالعبد إلى أن يصبح يرى الأعمال القبيحة حسنة. ذکر شیطان اجابت او د شیطان دعوت قبلول اگه دا مصیبت ته پای کی چې دا انسان به وګرځي ناکار اعمال به ورته ښه ښکاري او ښه اعمال به ورته بد ښکاري. او ويحرم هدایت الله، د خدای د هدایت نه به محروم شي. فلا يهتدي ابدا، نو لار به چرته ونه مومي. وهذا ينتج عن الادمان على المعاصي والذنوب. او د دې نتیجه به دای چې دا بدبخته انسان به همیشه په ګناهونو کې، لوی ګناهونو او وړو ګناهونو کې به پروت وي بس. او نمبر 2 عملیت احیاء الارض بعد موتها، ژوندی کول د ځمکې پس د مرګ نه. دلیل واضح علی بعث الناس، دا ښکاره دلیل دی د خلکو په دوباره را ژوندي کېدلو کې احیاء بعد موتهم، چې خلک الله دوباره را ژوندي کړي د مرګ نه وروستو. څنګه چې اوچه ځمکه الله تعالی آبادوي او شینکي پکې راخیږي، دقسې الله پاک به دا وکړي. نمبر 3 مطلب العزت مطلب غالب. دا مطلب عزت دا ډېر قیمتي دی او ډېر ګران دی، او هغه څه دی هو طاعة الله ورسوله. عزتمندي د الله او د رسول په تابعدارۍ کې ده. دا د ټرمپ او د یهودو خبیثانو په تابعدارۍ کې نه ده عزت. دا زمونږ د اسلامي سربراهانو سره د قرآن او د سنت علم نشته. یعنی د کافر په مرګرتیا کې چرته عزت نه ملاویږي. ولا يعز احد عزا حقیقیه، نشي کامیابېدی سړی په کامیابی رښتینې باندې بدون طاعت الله ورسوله. او نمبر 4 دا علم الله المتجلی فی الخلق والتدبیر. هغه علم د الله چې ځلیږي د الله په مخلوق کې او په تدبیر د الله کې، یضاف الیه قدرته، مضاف کېدی شي دې ته قدرت الهی، قدرته تعالی التي لا يعجزه شيء. هغه قدرت د الله چې هیڅ نشي کمزوری کولی. او بهما يتم الخلق والبعث والجزاء. او نمبر 5 تقریر البعث والجزاء. په دې آیاتونو کې دا چې خلک به دوباره ژوندي کیږي او د خلکو سره به حساب کتاب کیږي. او په دې آیاتونو کې کتاب المقادیر چې هغه لوح محفوظ دی هغې ته اشاره راغله.
الله دې موږ تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي د سره سره دې الله موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. الله قرآني نظام شریعت نظام په تمام جهان کې راولي. دې له څوک کار کوي کامیابي کړي، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، کومه قسمت یې تباهي کړي. یا الله زموږ له ټولو نه راضي شي، خاتمه زموږ له ټولو په ایمان کې. خدای زموږ د عمل ته اسلام په رنګ کې رنګ کې، د قرآن په رنګ کې رنګ کې. دلته نظام محمدي راولي، نظام صحابه راولي، نظام فقها او مجتهدین محدثینو نظام راولي، د نیکانو صالحانو دا نظام راولي. دا د ورورولۍ او د مینې او د محبت او یو بل باندې د خوږېدلو نظام راولي. د دې پرسوده نظام نه چې د انګریزانو نه موږ ته پاتې شوی، دا د بېدینۍ نظام، دا د فحاشۍ او عریانۍ نظام، دا د سودخورۍ او شرابخورۍ نظام، دا د زناکارۍ نظام، دا د بېدینۍ او بدعملۍ نظام. الله موږ دې نه خلاص کړي. الله موږ دې نه د چا یو د تنګي کې اتو کالو ماشومه زیاتې هم څه شوی دی، وجلې دی. الله رب العزت دې د هغې پسماندګانو له صبر جمیل ورکړي او دغه ظالمان دي الله تباه او برباد کړي. دغه ظالمان دي الله تباه او برباد کړي. دا څه چې تاسو موږ ته وایي چې مرګونه برناکه کېږي، دا دغسې زیاتي ده برناکه کېږي. د دې ټولو نتیجه او د ټولو سبب اصل کې دا باطل نظام دی. د دې باطل نظام نه دی الله موږ خلاص کړي. هغه نظام چې په هغې کې به د خلکو عزتونه محفوظ وي، د خلکو وینې به پکې محفوظ وي، د خلکو مال به پکې محفوظ وي. هغه نظام دی الله راولي، هغه د الله نظام دی، هغه د محمد مصطفی پیش کړی نظام دی. په هغې کې به دا دی کېږي. الله زموږ او ستاسو نه راضي شي. خاتمه دی الله زموږ. دا و یو ځلې